بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 40 فصل فی الخنثی. دی باب کې مصنف رحمت الله علیه د خنثی ولا مسائل خای. خنثی چې شتلی شي لغت کې توسخی فعل د فعل وزن من الخنث یا خنث وهو اللین والتکسر. خنث دی تلی شي چې په اندامونو کې نرمی پیدا وي. اصطلاحاً چا تلی شي من له آلتان دوی آلی ورپوری وي. وهو المشکل دا بیا مشکله جوړي که نر ښځې پاتې نه لګي. اجرا تیلی شي په عام ژبې کې یو خو هغه اجراګوندې څه نورونې د ښځو له او د ښځو له نزاکت ښایي د ښځو له لباس د هغه شان د شکل جوړول غواړي هغه اصطلاحي اجرا نشي شمرل. هغه د نر په شونډې د نر په شونډې بیا احکام جاري وي. څه کوم قدرتي اجراوي مخنث وي خنثی د مغو له مصنف رحمت الله علیه دې کې خیال غواړي. دی چې للخنثی المشکل خنثی مشکل د پاره به دا حصې چې اقل النصیبین په دوه حصو کې کومه کمه حصې مو به ته مغه ورکو. ایدي ولا تعبیر د مصنف صاحب ښایي چې اعنی اسوأ الحالین په دوه حالاتو کې کوم حالات بیکاره وي مغه بوله ورکولی شي کوم کې ورته نقصان وي. څه معنی که دغه الک ته که نر شمور کې که نه بیا خو د نر وله حصه ورکول شي که ښځه شمور کې بیا د ښځې وله ورکول شي. کوم احکام یې مغه برکېده د چا په مذهب کې عند ابي حنیفه رحمه الله و اصحابه د امام صاحب په مذهب کې وهو قول عامة الصحابة رضی الله عنهم د عام صحابه خبره ده وعليه الفتوى په دې باندې فتوا هم ده. لکه ګورئ یو سړی د مړ شو کم عزته رکیبنا و بنتا و خنثی زوای پاتې شو لوري پاتې شو یو داسې بچی پاتې شو څه ښځې نر پاتې نه لګېږي. للخنثی دې ځای کې د خنثی ته برکولی شي نصیب بنت د لور وله حصه برکولی شي. دا به مو ښځه جلکۍ شمار کړو ولې چې د لور وله حصه کمه ده همدا یقیني ده لانه متیقن دا حصه متیقنه ده یقیني ده همدا به له ورکو. دا خو د مونږ حضراتو مذهب و مخکې و عند الشعبي عامر بن شرحبیل شعبي رحمت الله علیه د کوفی علاقې ولو د همدان قبیلې وغیره نه کبار تابعین کې شمرل شي. فقیه و شاعرم و دی تقریبا د 150 صحابهو نه روایت کړي دي. ناغه دا خبره کړې ده وهو قول ابن عباس رضی الله عنه د ابن عباس صاحب مذهب چې للخنثی نصف نصیبین بالمنازعات. للخنثی اجرا ته برکول شي نصف نصیبین په دوه حصو کې کومه کا نیمه حصه بالمنازعات کومې کې منازعت رسی مغه به تیر کولی شي. یوه متنازع فیه حصه چې کومې کې لانجه څه دایر کو که بله ایر کو یوه بله حصه د نرتې ښځې وله ته نرتې ښځې وله کې کومه لانجې وله حصه شي نیمه نیمه به راواخلې ونه مغه به تیر کولی شي. مغه به مو تیر کو په دې طریقې سره داسې وشمره څه دې ته د مذکر وله او د مؤنث وله نیمه نیمه میلاو شوتیل شي پون حسامانه لگا کام پاو کام حسابو تویر کو. وقت لفا فی تخریج قول الشعبی رحمه الله. د امام شعبی صاحب کومه خبره کړې دي کې د مونږ صاحبینو اختلاف ته امام یوسف امام محمد قال ابو یوسف رحمه الله امام یوسف صاحب د شي تخای چې للابن سهم زوی ته به وای سیر کړل شي وللبنت نصف سهم لور ته به نیمه سیر کړل شي او د خزنی ته سیر کړل شي وللخنث ثلاثه ارباع سهم دي ته به څلور حصې جوړ شي څلورو کې درې بیر کې وابو پوت شي دي تل شي 3 شتای. لأن الخنث دک خنثی چې د استحق سهما ان کان ذکرن کده نر شمور کې ندی ته به د نر ولې سمیلېږي و نصف سهم ان کان انس کبه د خزي نه به د نیموله تشمرګي وهاته متيقن نم د یقین ده ندی دی واجب شو کو په خذ نصف النصیبین په دوه حصو کې به نیمه خلی یا او نصف المتيقن یا د نیمه چې کوم متيقنه حصہ د یقیني سند خلی ما نصف المتنازع فيه د نیم نیم سره کوم کې نظار غلی یعنی مذاکر شمور کې یې خز شمور کې په ما تقدیر سره په ماغه اندازې سره پسوارت له 340 سهم ندی ته 3 شتای حصہ ملګي په کام پورا حصہ و مجموع الانصباء نو ټول حصے به جوړي کوم سهمانی یو بسره دوی حصے پورا جوړي کو بل ربع سهم بلد سلورما حصہ په حصے کې بیا لانه ځکه امام یوسف صاحب چې دا يعتبر السهام والعولا هغه دي چې د حصو اعتبار کې او د عول اعتبار کې عول منه د کسر و نو بسي شای پر کې مخکې ولا عول ولا نه د مراد کوم مخکې بیان کړه ځون ته مسله ده وتصيح من 9 دا مسله به بیانونه جوړ شي
یا د شي ته به کو نقول اولې طریقې سره مسله جوړه کړو لابن سهماني زوی ته به دوی سي ورکو للبنت سامن لور ته به وایي سي ورکو للخنثى نصف النصیبین او د اجرا د لپاره شي په دوه حصو کې کومه نیمه جوړیږي څنګه جوړیږي وهو سهم یوه پوره لکه لور په شوندې زوینه به راواخلې ورته او بل د لور له حصه کله مو نیمه کو خو نیمه به شي که نه و نصف سهمن یوه نیمه حصه به جوړه شي دې ته ویل شي ډېړ حصه یوه نیمه حصه دا خو امام یوسف سي خبره کړې ده وقال محمد رحمه الله امام محمد صاحب وایي یاخذ الخنثى خمسي المال دغه خنثی به د مال ولا دوه خمس راخلي لکه مال د 5 حصې کوه کې دوی راواخلي بیا درې پاتې شي ان کان ذکرن که نر شمار کړي و ربع المال ان کان انثی که بیا د ښځه شمار کړله بیا ورکې څلورمه حصه به راخلي ربع المال معنی دی څلور حصې دې واچولی 1/4 ودیل شي فیاخذ نصف النصیبین په دوه حصې کې کومه نیمه جوړېږي وذلک د سره وي لکه خمس و ثمن باعتبار الهلین دو حالاتو په اعتبار سره سنرتي ښځه ته د شمور کې مثال آر ونه ورته حصه راواخلي نو دې ته میلویږي خمس په 5 کې ایوا به راواخلي دا به خمس شي څلور څه بیا په دوه منځه وشي اته ونه جوړېږي اتو کې بیا اتمه به راواخلي و به پاتې شي نو دې ته اتمه حصه او 5مه به راواخلي نو وتصح من 40 مسالې ولا تسخیح کېږي د 40 نه ځکه چې دې سیمو سره 5 موجوده 4 موجود ده که نه 4 به ډبل کوي 5 4 20 بیا 5 4 20 40 وشي وهو المجتمع دا 40 سره جمع کېږي من ضرب احدى المسألتين سیوي مسالې ته ضرب ورکړي چې کله دغه اجرا ته ښځه وشماري وهي الاربعه د څلور حصې جوړېږي په الاخرى په بلې مسالې کې به ضرب ورکړي څو د وهي الخمسه ته 5 جوړېږي 4 ته په 5 کې ضرب ورکړه 4 5 20 یا 5 4 20 ثم په الحالتين په د دوړو حالاتو کې فمن کان له شی من الخمسه څه د چوته 15 حصې ملګي فمضروب فی الاربعه دي 4 ته یا 5 ته 4 کې ضرب ورکړي ومن کان له شی من الاربعه که چوته څلور ملګي او ته ضرب ورکړي فمضروب بالخمسه 5 کې به ضرب کې پسرت للخنثى من الضربين نو په د دوړو ضربونه یعنی 40 نه خزانی ته سورې سره ملګي 13 سهما 14 او 14 کې نورې بقایا څه کومې دي هغه کې د شال وکیل ابن 18 سهما زوی ته به 13 میلو شي 13 سونه وباسي که نه 40 22 به پاتې شي 22 کې به چې شو کې ویل البنت 9 سهمن انه به چا تیر کې لور ته ورکې یا 14 به خنثی ته لوړی شي